أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سورة بقرہ لمبے سپارہ او 114 نمبر آیات مبارکہ. مخکې آیات کې الله رب العزت د یهودو د نصاراو تذکرہ فرمایلا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. دغه یهود او نصارا متعلق اللہ رب العزت مذکورہ آیات کی فرمائی ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، چې د هغه چانا څوک دی زیات ظالم ممن منع دا هغه چانا چې منع کی مساجد الله د الله د جماعتونو نه ان یذکر فیها چې ذکر کړي شي پاغه کې اسمه نوم د الله رب العزت وسعا او کوشش وکړي شي فی خرابها د مساجدو پروانولو کې. مفسرینو د دې آیات شان نزول کې دو واقعات ذکر کړی دي. یو چې کوم د یهود او د نصاراو متعلق دي تفسیر در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108 کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ منقول دی چکلان نصاراو په بیت المقدس باندې غالب شو نو دوی بیت المقدس اغا ویس وزور وتورتک. اللہ رب العزت داغے متعلق فرمائل چې دا خلق با وچ بیت المقدس ترازی دی مساجد ترازی نو ډیر په یره باندې برازی. اولئک ما کان لهم د داسې خلقو حق نه دی ان يدخلوها چې داخل شي دی جماعتونو کې الا خائفین مگر یریدون کی. فرمائی چې کله به د هغې نه بعد څومره نصارا بچیو کله به بیت المقدس ته راتله نو ډیر زیات په یاره باندې به راتله. او بله تفسیر چې مفسرینو ذکر کړی دی تفسیر معارم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107 باندې فرمائی حضرت عطا او حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالی عنہ
منقول دی فرمائی چې مشرکین مکہ متعلق دا آیات نازل شوی دی وی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پشپگم ہجرے کی دا ہجرت پشپگم کال باندی دا صحابہ کرام سرا دا مدینی منورین روان شو او دا عمری پنیت او پہ ارادہ باندی مکی مکرمی تتلل چکم مشرکین مکہ دی اگوی تا پتہ ولگی دا صحابہ کرام را روان دی او سر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دی پلار کی من اکڑا حدیبیہ پا مقام باندی التکی من اکڑا باس مخ کی بنا رازے در دیر منت و زارے باوجود چھ مونگ جنگ لنیو راغلی مونگ عبادت لراغلی یو دا اللہ کور تزو مسجد حرام تزو بیت اللہ شریف تا مونگ عبادت کو طواف کو او عمرہ کو دار سمرا خبر ذکر شو مشرکینو رضامن نشو او صحابہ کرامی دا قضین واپس کلو معاہدہ وشوا چه رازین و روان کال لبرازی دا پیر مون پریدو سو خبر پہ کہ نورم ذکر شو پا معاہدہ کی چیزان سربا اسلحے او دارنگ مختلف چیزوں جکم دا جنگ سامان دے دا بنا راوڑے بہرحال دی آیات مبارکہ کہ اللہ رب العزت یو دا مسجد مقام ذکر کئی شان ذکر کئی دا مساجد اور دیر لوی مقام دے لوی شان دے مفسرین ذکر کری دی چہ دلتا کی دا بیت المقدس او دارنگی دا مسجد حرام پزے باندی صرف مساجد اللہ ذکر کو چدا مساجد عام دی ہر یو مسجد چی ہو آکس لوی ظالم دی پا مخدز مکہ باندی سوک چی دا اللہ دا کورنونا خلق منکی فرمائی ومن اظلمو او سوک دی زیاد ظالم ممن منع دا غچانا چی منکی مساجد اللہ دا اللہ دا کورنونا جماعتنونا ان یذکر فی اسمہ چی ذکر کلی شپائی کی دا اللہ رب العزت نم البتہ دا سی کس چاہ جماعت ترازی چاہا غیر مسلم دے یاد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نباد دا نبوت دعوی کئی یا دا بل چاہ نبوت ثابتی دا سے کسان مساجد تراتلونا من راغلی دا سے خلق بجماعت تا نرا پرے دے فرمائی وسعا فی خرابها او دیم یو خلق دا جماعتون نمنا کئی پا جماعت کے خلق ذکر کئی تلاوت کئی نفل کئی اعتکاف کئی نور نیک اعمال بدے کی خلق کئی خدا دین چی سوک منع کول کی دا ظالم دے کوئی انسان دا سے دے پا جماعت کی یو غیر شرعی عمل کئی نو داغا منع کول پکار دیو جائز دی لیکن حدیث مبارکوں کی وہ جماعت کے سوال کول دا من دی نبی علیہ السلام منع فرمائے لدا سوال کول اور خصوصاً بیا بدا سے وقت کی چاہدہ عبادت وقتی خلق منز کی بلکہ سوال لگ گئی یا یو سڑی تلاوت کی
یو کس تلاوت کوي او بل مونځ کوي نو تلاوت کوونکي له پکار دي چې په رو تلاوت وکړي دا منع کوي شي چې بی ته رو تلاوت کوا زه مونځ کومه یا غله سوچ پکار دی چې بل کس په مانځه ودرېده نو خاموشۍ سره په قلار قلار تلاوت کوا دا بیا صحیح ده او اسی څوک د قرآن د تلاوت نه منع کول د قرآن د درس نه منع کول یا دارنګي د مونځ نه منع کول د نوافلو نه منع کول د اعتکاف نه منع کول جمعات ته راتلو نه منع کول دا ظلم دی فرمای وسعوا کوشش کوي فی خرابها د الله د کورونو د خرابولو یا د ورانولو دا ورانول دي چې انسان داسې اخلاق استعمالي او داسې جبه استعمالي چې په هغې باندې خلک د جماعت نه منع کېږي داسې کار داسې بدماشي یا داسې قسمه خبرې کول چې بل د جماعت نه منع کړي مساجد د الله کور نه دي او د الله په کور کې د چا اختیارات داسې نه چې څوک ته منع کړي چې ته راځه او ته مه راځه داسې نه دي کول پکار انسان نازي مونځ کوي تلاوت کوي راځي دی خو د جماعت د آدابو د خیال ساتي د جماعت د شرایطو د خیال ساتي د مسجد د آدابو او د جماعت بې خربتي دی نه کوي بې ادبي دی نه کوي نو ما تاسو ته وایي چې داسې خوی خصلت لرل چې د هغې د وجې نه منګزار هغه جماعت نه لرې کېږي نو دا هم په دې ظالمینو کې شمار کېږي مفسرینو ذکر کړي دقم ظالم دی چې په کلي کې داسې خبرې کوي داسې ویناګانې کوي چې بلکې د جماعت نه منع کړي تاسو او مونږ په دې خبره باندې پوهیږو چې څنګه خلک د جماعت نه منع کول کوي اولئک ما کان لهم داسې خلکو حق نه دی ان يدخلوها چې داخل شي هغوی جماعتونو ته الا خائفین مگر یریدونکي ما تاسو ته وی تفسیر در منصور ذکر کړي دا نصرانیان دوی بیت المقدس هغه سوځولی و بیا به چې کله دوی راتله نو ډېر په یاره باندې به راتله لهم فی الدنیا دا هغوی دپاره په دنیا کې خزي رسوایی ده ولهم اهم دا هغوی دپاره فی الآخرت فآخرت کې عذاب دی عظیم ډېر لوی دوی دپاره ډېر لوی عذاب دی خلک چې د الله د کورونو خلک منع کوي دوی دپاره الله ډېر لوی عذاب مقرر کړی دی د جماعتونو د روانولو نه د شړولو نه جماعت شړ شي ډېر جماعتونه تاسو لیدلی دي یا په یو وخت کې ډېر آبادي بلا خلک پکې منځونه کوي یا د بعضو خلکو په هغې کې داسې رویې چې هغه رویې د وجې نه خلک غونډ جومات پرېږدي چېرته یو کس نیم بیا جومات ته راځي نو خوی خصلت او خبرې او تعلق ښه ساتل پکار دي که انسان په جومات کې یو کار روان وکړي هغه په ښکلې په نرمه لهجه باندې پویول پکار دي بغیر د جنگ جګړو نه چې جنگ جګړې دې جوړې نه شي خفګان دې جوړ نه شي الله فرمایي ومن اظلم وسوک دې زیات ظالم ممن منع دا چانا چې منع کی مساجد الله د الله د جماعتونه خلق ان یذکر فیها چې ذکر کړي شي پای کې اسمه د الله رب العزت نوم د الله نوم پکې ذکر کړي او منځ دې تلاوت دې اعتکاف دې نفلونه دي دانه کا عمل دي وسعوا کوشش کی فی خرابها د دې پروانولو کې یا دې پښړولو کې د جماعتونو شړولو کې دا غټ ظالم دی اولئک ما کان لهم ادا سے خلق حق نه دی ان يدخلوها چې داخل شي هغوی جماعتونو کې الا خائفین مگر یریدونکي په یره سره جماعت ته راځي لهم فی الدنیا
داسې خلکو لپاره چې جماعتونو رواني څنګه چې بیت المقدس نسوارا روان کړو یا چې څنګه مشرکینو دا مسجد حرام هغه داغین صحابه کرام او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړو الله فرمایي داسې خلکو لپاره فی الدنیا په دنیا کې خزي رسوایی دا ولهم فی الاخرته او داوی د پاره په آخرت کې عذاب عظیم دردناک او لوی عذاب دی الله دې موږ تاسو داسې خبرونو محفوظ ساتي الله دې موږ تاسو جماعت د خدمت